د اعتکاف د زنانو په کورونو کې د سره شته دی نه. قرآن ذکر کړی دی ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد. وی تاسو با د بیبیانو ته نږدې کېږئ چې کله تاسو په اعتکاف کې په مساجدو کې. یو ګوره المساجد وی فی المساجد اشاره د اهل علم وی چې اعتکاف په کور کې د ښځې نشته. د ښځو اعتکاف هم مسجد کې دی او د سړو اعتکاف هم مسجد کې دی. کله کله وی لکه ښځې به جماعت کې اعتکاف کوي نو دا کمې ښځې چې په قطار د بېنظیرې پیسې ته ودرېدی شي، کمو ښځو چې په مارکیټ کې بازار ته ځي او ځان له په خپله سینډل او جوړه اخلي بازار ته تللی شي، هلته منع نه دي. د بېنظیرې پیسو ته ولاړې دي هلته منع نه دي. سکول ته او کالجونو ته ځي هلته کې منع نه دي. بې حیایۍ دپاره په روډونو روانې دي، کلاو مخ هلته منع نه دي او د جومات نه منع دي. ستا غیرت او حیا ټول زور دین له راغلی دی. او یاد ساته کم سړی چې دا شی بد ګڼي چې ښځه به جومات ته څنګه ځي او ښځو له جومات کې ځای څنګه جوړولی شي، د باندې د کفر خطره ده. ځکه قرآن ویلی دی وانتم عاکفون فی المساجد. او زه د احنافو باندې ډېر غټ تعصب کوم، تعصف چې احنافو تاسو چې د کتاب الله ټکي ووینئ حدیث د بخاري هم راشي وي د قرآن خلاف دی، حدیث چې د صحیح مسلم هم راشي وي د قرآن خلاف دی. او دلته کې وانتم عاکفون فی المساجد د قرآن ظاهر نص مو پرېښی دی. د دې چې کله خپل خواهش غواړي که نه د احنافو مقلدینو طبقو، نو ته یاد ساته دې د قرآن نه یو عمومي ټکي راوالي او ثابت شوی ذموار حدیث پر رد کوي. وی دا عام د کتاب الله دی، وی حدیث څه شی دی چې د کتاب الله عام په تخاص کوي. وی دا مطلق د کتاب الله دی، وی حدیث څوک دی چې د کتاب الله مطلق مقید کی دی په حدیث داسې چړ ورځي. او دلته د کتاب الله عام راغلی دی وانتم عاکفون فی المساجد چې اعتکاف به په مساجدو کې وي. دې ځای کې ته امت اجماع ده په دې باندې الف لام کې ذکر کړی دی ابن امیر. اجماع ده د تمام امت مسلمه سیوا د امام ابو حنیفه نه چې د ښځو اعتکاف په کور کې حرام او ناروا دی او د اعتکاف دپاره ځای مسجد دی. د دې اجماع دلته پرېښی او د قرآن نص ته نه ګوري. دغه رنګې صحیح بخاري کې 2045 نمبر حدیث دی. عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي ما د الله د پیغمبر نه اجازت وغوښته چې زه دې په مسجد کې اعتکاف وکړم، رسول الله اجازت راکړو. په بخاري کې دی. او یاد ساته البحر الرائق د ابن نجیم المصری اول جلد 43 صفحه کې وایي ان كل حکم ثبت للرجال ثبت للنساء لانهن شقائق الرجال الا ما نص عليه یا نص عليه. کوم حکم چې سړو له ثابت شي نو دا ښځو له هم ثابتېږي، ځکه دا د سړو مثل دی په دین کې. چې کله خاص حکم راشي چې یاره دې ځای کې د ښځې جدا دي نو ټیک ده. نو وانتم عاکفون فی المساجد عام حکم دی، ټول سړو ښځو دواړو ته دی. تو وښایه په کم دلیل باندې ته استثنا کې. ایو المغنی د ابن قدامه کې ماله جواب راکوي توصیف صاحب، وی المغنی د ابن قدامه ومنه نو زه به در سره یو ځای کې ومنم، خو دلته مې بیا تم مې ونه مني. ځکه المغنی د ابن قدامه هغه دریم جلد 190 صفحه کې وی وموضع صلاتها فی بیتها لیس بمسجد. وی ښځو چې ځان له په دې کورونو کې طرف ته کوم ځای جوړ کړي وی دا ګورې جومات نه دی. المغنی د ابن قدامه کې امام ابن قدامه صاحب وی بیا وی فلا يثبت له احکام المساجد الحقیقیه. وی دې لپاره د حقیقي مساجدو حکم نه ثابتېږي چې ګنې ښځه د کور په ګوټ کې کینې مجاورت دې وکړي، هسې د عبادت نیت دې وکړي، دغه ټیک ده. خو اعتکاف شرعي به صرف په جومات کې. داسې خو نبي علیه السلام فرمایي چې جعلت لی الارض مسجدا وطهورا، ټوله ځمکه ما لپاره جومات دی. نو ولې ټوله ځمکه د جومات احکامات پې جاري کېږي؟ چرې نه. دغسې کور ته که جماعت مراد شي نو دې نه دا مطلب نه دی چې ګنې په کور کې کوم ځای د مسجد دپاره ښځې جوړ کړي ټول احکامات د مساجدو دې په هغې کې جاري شي، داسې چرې هم نه ده. نو عرض دا دی چې
بل دا اعتکاف فرض نه دی، په دې د امت اجماع ده، ضروری نه دی، ثوابي شی دی. نو چې کله یو شی ضروری نه دی، ته د هغې لپاره یو بدعت ولیکې، یو خلاف شریعت کار ولیکې. المصنف د ابن ابي شیبه کې یو اثر دی، عائشه تنها د مکې سره نږدې یو غر سره خیمه جوړه کړه چې دا به زما اعتکاف کا شي. د الله حبیب پروانه کړه چې د اعتکاف د پارازه صرف مسجد دی، کناری نوی کا زنانه وی، او که مسجد کې پروګرام برابر نه و بس نه دی کی دغه سره خزه عبادت وکي، اس کله دا فرض نه دی.